الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. دا کتاب د تفسیر په فن کې ده او د تفسیر په فن کې د شروع کولو نه مخکې د وو شیانو پیژندل ضروری دي. وو شیان به پیژني. په دې وو شیانو کې درې په مرتبه د وجوب کې دي او څلور شیان د استحباب په مرتبه کې دي. یعنی د دریو شیانو پیژندل واجب دي او د څلورو پیژندل مستحب دي. هغه درې چې پیژندل واجب دي، اول د تفسیر تعریف ده، دوهم د تفسیر موضوع ده او دریم د تفسیر غایه ده. د دې دریو پیژندل واجب دي او د څلورو معرفت مستحب ده. اول ما به الاستمداد، دوهم حکم د علم التفسیر، دریم مرتبه د علم التفسیر او څلورم د مصنف رحمه الله مختصر حالات. نو په فن د تفسیر کې په کتاب کې د شروع کولو نه مخکې دا و شیان به د الله پاک په توفیق بیانو. دا درې په مرتبه د وجوب کې دي. اول د علم التفسیر تعریف. نو د تفسیر یو معنا لغوي ده او بل معنا اصطلاحي ده. تفسیر صيغه د مصدر ده، لغوي معنا درته ذکر کوم. د تفسیر لغوي معنا، تفسیر صيغه د مصدر ده، د باب د تفعیل نه، د فسر نه ده. فسر د فسر معنا د کشف. امام راغب اصفهانی رحمه الله فرمایي چې په کومه صيغه کې چې د فا او د سین او د را، فا سین را، دا ماده چې په کومه صيغه کې وي نو پاغه کې د کشف معنا وي. لکه والصبح اذا اسفر، قسم دی وی په هغه سبا چې کله رڼا جوړه کی، ګوره کشف پکې راځي. سفر تم د دې وجنه سفر وای چې په دې کې احوال د عالم او اخلاق د خلقو منکشف کیږي. بیا امام راغب رحمه الله فرمایلی دي چې تفسیر د چانه مشتق شو. ما درته ویلي چې تفسیر د تفعیل وزن ده، د چانه مشتق ده؟ د فسرن. معنی څه ده؟ کشف. صحیح ده. هغه فرمایي چې دا فسرن مقلوب ده، په اصل کې سفرن ده. سفرن مقلوب د سفرن ده، لیکن د دوړو په مابین کې فرق هم شته. سفرن دا د کشف الاعیان د لپاره مستعملېږي. سفرن سفر چې کوي نو ملکونه او بنگلې او نهرونه بګوري، نو هغه کې کشف الاعیان راځي. او فسرن په دې کې کشف المعانی راځي. دواړو کې کشف دی، او سفرن کې کشف الاعیان دی، فسرن کې کشف المعانی دی. دا معنا لغوي شو. به درته وایم ګوره تفسیر د تفعیل وزن دی، د فسرن نه دی په معنا د کشفن. مقلوب د سفرن نه دی. سفرن کشف الاعیان، فسرن کشف المعانی. دا معنا لغوي شو. او اصطلاحي معنا د تفسیر د پاره د تفسیر اصطلاحي تعریفونه ډیر زیات دي، لیکن د اعتماد وړ تعریفونه، اعتمادي تعریفونه پکې دوه دي. یو تعریف د جمهور ده او دویم تعریف د علامه تفتزانی رحمه الله ده. د جمهور تعریف د تفسیر د پاره داسې ده: علم باصول يعرف بها معاني كلام الله على حسب الطاقه البشريه. علم دا یو علم ده باصول مشتمل ده په یو څو قواعد، يعرف بها چې د دې قواعد په وجه پیژندل شي معانی کلام الله، د الله د کلام معناګانې ور باندې پیژندل شي على حسب الطاقه البشريه، په مقدار د طاقت بشري. او د علامه تفتزانی رحمه الله تعریف داده چې هو العلم الباحث عن اصول كلام الله من حيث الدلاله على المراد. هو العلم الباحث، دا هغه علم دی چې بحث کوي عن اصول كلام الله، د اصول د قران نه، من حيث الدلاله على المراد، لدی حیثیتنا چې دا اصول په معنا مراد باندې دلالت کوي. نو ګوره یو تعریف د جمهور دی چې علم باصول يعرف بها معاني كلام الله على حسب الطاقه البشريه. او د علامه تفتزانی رحمه الله تعریف داده
چې هو العلم الباحث عن اصول كلام الله من حيث الدلاله على المراد. د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق شته او کنه؟ نو پدې کې مشهور قولونه څلور دي. اول قول ابو عبیده فرمای چې د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق نشته، بلکې د تفسیر او د تاویل په مابین کې ترادف دی. اول قول د ابو عبیده دی، هغه فرمای چې دا دواړه مترادفین دي. دویم قول د امام راغب دی. امام راغب پکې دوه فرقونه کوي. اول فرق پکې دا کوي چې د تفسیر استعمال په الفاظو او په مفرداتو کې کیږي او د تاویل استعمال په معانیو او په جملو کې کیږي. دویم فرق پکې دا دی چې تفسیر عام دی، په کتب الهیو او غیر الهیو دواړو کې مستعملېږي، او تاویل خاص دی، په کتب الهیو کې مستعملېږي. دریم امام ابو منصور ماتریدی رحمه الله فرمایي چې تفسیر دی ته وایي چې په کومه قطعي طریقه باندې د الله د مراد تعین شي، نو تفسیر قطعي وي، او تاویل غیر قطعي وي. تاویل عبارت ده د ترجیح احد المحتملات، ترجیح احد المحتملات. څلورم بعض علما فرمایي چې تفسیر ما يتعلق بالروايه، او تاویل چې د ما يتعلق بالدرايه. د تفسیر او د تاویل په مابین کې فرق شته او کنه؟ نو ما در تاویل چې په دې کې مشهور قولونه څلور دي. ابو عبیده فرمایي چې دواړه مترادف دي. امام راغب پکې دو فرق کوي. په اعتبار د یو فرق پکې تباین دی، د تفسیر استعمال په الفاظ او په مفرداتو کې کیږي، او د تاویل استعمال په معانی او په جملو کې کیږي. نو تباین شو پکې. او یا عموم او خصوصي مطلق دی. تفسیر عام دی، په کتب الهی او غیر الهی او دواړو کې مستعملېږي، او تاویل یوازې په کتب الهی او کې مستعملېږي. دریم امام ابو منصور ماتریدی رحمه الله فرمایي چې تفسیر دی ته وایي چې په کومه قطعي طریقه باندې د الله د مراد تعین شي، یعنی تفسیر قطعي وي، او تاویل ظنی وي. تاویل ترجیح احد المحتملات ته وایي، نو هغه ظنی دی. او بعض علما فرمایي چې تفسیر ما يتعلق بالروايه، او تاویل چې د ما يتعلق بالدرايه. موضوع ځکه نه د لګ وایم 15 منټه وایي تر څو چې خولې کېږي ختموي. موضوع د علم التفسير الآيات القرآنية من حيث فهم المعاني. الآيات القرآنية من حيث فهم المعاني ده موضوع شو. او غرض د علم التفسير الفوز بسعادة الدارين، په دواړو جهانونو کې نیکبختي ده. د دارینو نه دنیا او آخرت مراد دي. په دنیا کې کامیابی ده چې اوامر او نواهی معلوم شي، نو د اوامرو امتثال به وشي او د نواهیو نه به اجتناب وشي. او په آخرت کې کامیابی ده چې انسان ور باندې جنت ته داخل شي او د جهنم نه نجات حاصل کی. دا درې امور په مرتبه د وجوب کې وو، او څلور په مرتبه د استحباب کې دي. وای ویل شو کنه. اول امر ما به الاستمداد، یعنی هغه علوم چې دا غوینه په فن د تفسیر کې کومک اخیستل شي. یو خو تفسیر د پنځپیریانو ده، وای الحمدلله، وای دا یو شو الرحمانی، د دوا الرحیم، درې مالک یوم الدین، څلور رب العالمین، پنځه وای پنځپیر ثابت شو. دا وجه دا ده چې ما به الاستمداد ته نه ګوري، نه دی ګوري، نه هغه ګوشتګان ګوري چې د تناستي. هغه هم خوشاله شي چې سورۃ فاتحین لکه چې پنځپیر ثابت شو. نو ما به الاستمداد زده کوي د دې لپاره چې څوک هم دوکانه کې په تفسیر سورۃ فاتحه کې درته پنځپیر ثابتای. ما به الاستمداد یعنی هغه علوم چې دا غوینه په فن د تفسیر کې کومک اخیستل شي، هغه څلور دي. ګوره علی الترتیب د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه حدیث ور باندې دلالت کوي. دغه په حدیث کې ترتیب دا چې اول کتاب الله دی، دویم سنت رسول الله دی، دریم اجتهاد دی. نو ګوره اول کتاب الله دی، د یو آیات معنا په بل آیات باندې. لکه یو آیات دی الله په قرآن کریم کې فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطیعوا الله د الله خبره ومنئ یعنی قرآن ومنئ، و اطیعوا الرسول د مصطفی خبره ومنئ یعنی احادیث ومنئ، و اولی الامر منکم او د فقهاو خبره ومنئ یعنی فقه ومنئ. نو د دریو کسو خبره به منئ، د الله او د مصطفی او د فقهاو. دا درې کسه شو، او درې فقه، درې خبرې دي، قرآن، حدیث، فقه. دا درې واړه به منئ.
خدا معنا چې ما وکړه و اول الامر منکم د فقهاو خبره ومنه چې فقه ده نو وابي به وای نه د دې معنا دا نه ده د دې معنا خدا ده چې د عمران خان خبره ومنه د حاکم و اول الامر منکم د حاکمانو خبره ومنه نو راځي په قران تفسیر وکړو تفسیر القرآن بالقرآن و اول الامر منکم من معنا پچا وکړه په فقهاو بل آیات کې الله پاک فرمای ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم اولي الامر راغی کنه لعلمه الذين يستنبطونه منهم يستنبطوا يجتهدوا یو شی دی ګوره بل آیات کې د دې معنا په مجتهد شوی ده په فقيه شوی ده نو اول کتاب الله ده دویم سنت رسول ان القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن یو د بل تفسیر کوي لکه یو آیات کې اول الامر ده بل آیات کې مول الامر ده یو د بل د لپاره تفسیر ده دویم سنت الرسول امام شافعی رحمه الله فرمای كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه عن القرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حکم کړی دی د قرآن نه را فهمولی دی نو احادیث د قرآن تشریح ده نو دویم تفسیر القرآن بالحدیث دریم تفسیر القرآن بآثار الصحابة والتابعین نو د صحابه او د تابعین آثار په دې کې به بیا اعلم مقدم کوي لکه د خلفاو تفسیر ته به ترجیح ورکوي په نورو باندې او څلورم چې ده د عربي النسل فصحا او کلام د عربي النسل فصحا او کلام نو ما به الاستمداد درې خو په مرتبه د وجوب کې وکنه تعریف غرض او موضوع څلور په مرتبه د استحباب کې دي اولم ذکرو ما به الاستمداد اول کتاب الله ده دویم سنت رسول الله ده اول کتاب الله ده دویم سنت رسول الله ده دریم اثار الصحابه والتابعین ده او څلورم د عربي النسل فصحا او کلام ده ما به الاستمداد په دې څلورو کې یو ختم شو پنځم حکم وبویو حکم د علم التفسیر ګوره په ټولو آسماني کتابونو باندې اجمالی ایمان فرض عین ده په قرآن باندې اجمالی ایمان فرض عین ده او په دې قرآن باندې تفصیلی ایمان چې ده دا فرض کفایي ده تفصیلی علم په ټولو کتب سماویو باندې اجمالی ایمان لرل فرض عین دي او په قرآن باندې په دې حیثیت سره چې موږ د دې په احکام مکلف یو نو اجمالی ایمان ور باندې فرض عین دی او تفصیلی ایمان ور باندې فرض کفایي دی په دې پوه شو کنه نور کتابونه یو طرف ته کا قرآن بل طرف ته کا په دې نورو آسماني کتابونو باندې اجمالی ایمان فرض عین دی او تفصیلی ایمان ور باندې فرض کفایي نه دی پوه شو په قرآن باندې اجمالی ایمان فرض عین دی تفصیلی ایمان ور باندې فرض کفایي دی اجمالی ایمان اجمالی علم غواړي او تفصیلی ایمان تفصیلی علم غواړي نو تفصیلی علم کده یو سره په کلی کې هم کافی دی اسانه دی حکم مزده شو ان شاء الله نور کتب سماویه چې دي په غوی باندې اجمالی ایمان فرض عین دی خو فرض کفایي پکې نشته تفصیلی ایمان په فرض کفایي نه دی او په قرآن باندې اجمالی ایمان فرض عین دی او تفصیلی ایمان ور باندې فرض کفایي دی ځکه چې تفصیلی ایمان فرع د علم ده تفصیلی علم او اوس که تفصیلی ایمان هم فرض عین شي نو تفصیلی علم هم به فرض عین شي نو هر سړی به تفصیلی علم زده کوي نو چې تفصیلی علم زده کوي نو ذرایع د معاش به معطل شي بازارونه به ټول خلک وتړي ټول به طالبان شي نو د حکم شو مرتبه د علم التفسیر دا شپږم هم وایي اسانه ده مرتبه د علم التفسیر مرتبه د علم التفسیر د ټولو نه اوچته ده ځکه چې شرافت د علم په اعتبار د شرافت د معلوم سره او د علم التفسیر معلوم دا د ټولو معلوماتو نه اوچت ده د علم التفسیر معلوم چې د کلام الهی ده حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا د دې په تفسیر کې فرمایي د دې تفسیر په علم التفسیر کړی دی چې معرفت الناسخ والمنسوخ والحلال والحرام دا شپږ امور هم زده کړه تعریف موضوع غرض صحیح شو په دې زمن کې هم د تفسیر او د تاویل فرق هم زده او ما به الاستمداد حکم مرتبه
د مصنف مختصر حالات دا به سبا ان شاء الله او نخبه الفکر چې دا مقدمه ختم کړه د مشکات به وایو به به تاسو ته آسان هم دا نخبه الفکر موږ په دې مقدمه کې وایو ان شاء الله.